یمین په دې باندې باندې کړی دا شانته د وکانه عرشه علی الماء وبيده الميزان وفي روايه لمسلم يمين الله ملا قال ابن نمير راوی د حدیث دا وی ملآن صحاء لا يغيظ يد الله ملآن ید لفظ مذکرم دی نو مؤنثم دی کم اعضاء چې دو دی نو قاعده تاسو ولسی چې دا سماعی طور باندې مؤنث راځي لکه عین ید رجل دا مذکر مؤنث دی او کله کله مذکر استعمالیږي چې بیا مین کې واسطه هم راشي بیا مذکر راځي نن ابن نمیر وی ید الله ملآن جوان دک دے ہمیشہ صحاء او صحاء بیون کے دے در رحمتون ورکون کے دے لا یغیزوا شیون نشی کمول دیدین حسم اللیل والنهار شپار صحاء اللیل والنهار یا لا یغیزوا شیون اللیل والنهار شپار ورکی 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 دا اللہ پا خزانو کے دا زاری وبرکمین نرازی اللہ رب العالمین دمرا دلی سخا خاون دے مسئلہ تقدیر دا کنا انصاف دا غلاس کرے او غیر کمی غیر زیادی دا خلق دا اعمال پہ حساب باندے وعنو قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو هريرة رضی اللہ عنہ روایت تے وی تپوس شو نبی علیہ السلام نا ان زراری المشرکین دا اولاد دا مشرکانو زراری جمع دا ذریتون دا ذریه پا مانا دا خوارشوی باندے خوارشوی زرعا پا مانا دا نشره باندے زرعاکم فی الارض نشرکم فی الارض ذریه خوارشی نو پلار مور دو نورست خوارشو نو دو نور شو دو نور شو دو نور شو او زیده عالم تینا ڈک شنو دا اولاد دا مشرکانو بارکی چه دو با جنت تجیو کدو زخته دی دا مسئله تقدیر دا کنا چرت بزی چه بچی مڑشو جنت لبزی رسول علیہ السلام بوی اللہ اعلمو بما کانو عاملین اللہ خپو دے پا حاغسو چه دوی کون کی دی رسول علیہ السلام تا دے بارکیوم لا علم نو دے باب کے رسو حدیثون راشی نبی علیہ السلام انجامو خودل لے و رسول علیہ السلام تا لا علم نو ناغداوی چه اللہ تا پتا دو که خکون کیو تقدیر دو دو پارداشی لکلے شو نو جانت تاوی بودی که دو تقدیر کی بدو ادو دو نا بد کی دون کیو نو اللہ رب العالمین بے جہنم تا بودی نو یا نو پا دے بارکی سمعلومات نئی نو بیا توقف دے نو امام ابو حنیفه توقف کرے مسئلہ رسول تفسیر کر رہی اللہ تا پتا دا نو مسئلہ پتی شولا القدر تقدیر کی سم مقرر کری اللہ تا آغا پتا دا حج مناسب بولا بدل ورکی عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب القدر فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد رواه الترمذي فقال هذا حديث غريب اسنادا هل كذا ذکر کو کنا ابن صامت رضی اللہ عنہ وی رسول علیہ السلام وی ان اول ما خلق الله القلم اصل تقدیر دا کنا تقدیر مسئلہ بیانی اول چی پیدا کا اللہ قلم دا اللہ رب العالمین مراد دے نو قلم تاوی اولی کا نو پس اولی کا دی لکھ سدیو کنا چی دا غین تعبیر پا لوح سر شیدے لوح تختا اولی کا فقال له اکتب قال ما اکتبو نو قلم وی سولی کم قال اللہ تاوی اکتب القدر اولی کا اندازہ دا عالم چی سبب کی یعنی تقدیر فکتب ما کانا نولی کلی حاغ سچی کی دن کیو شویو وما هو کانن الالابد اواغ سچی کی دن کیو دا میشہ پوری اولم انتہا مطلب سو دا قلم تختیر پیدا کولو نمخ کی خود سشتے کانا سو وجود لری لاندی او باندی دا شنور حالت سدی نو آغا طولی اولی کل دا پیدا کولو نمخ کیو او دا پیدا کولو روس تر قیامت پوری جسد کی دوری و تر آخر پوری دا طولی اولی کل سنگی اولی کل ارادہ دا اللہ رب العالمین پا قلم کی
په صورت لیکلو یا په صورت فعل باندې الله څرګند کړ. مثال په تور باندې زما جبه کې د ویلو قوت او طاقت الله رب العالمین اچي اچولې دي او اچي. خو فرق دومره دی چې په دې کې اختیار مال را کړل، ځکه یې زه مکلف کړی ما د خیر او یا د شر او د هغې دواړو پانی د نتیجې د مرتب کېدو، نو په دې وجه باندې د دې اختیار مال را کړی. او قلم د الله رب العالمین هغه آله محض وه په لیکلو کې، لکه زما او ستاسو قلم چې آله محض ده. الله دې نه کي که زه پې خطا لیکم هم به لیکي، او که زه پې سم لیکم نو هم به لیکي، او که پې نه لیکم نو د ځان نه لیک نشي کولی. نو هغه خودکار څیزونه چې کوم لیک کوي دې وخت سره مثلا ټایپ شو، کمپیوټر شو، یا داسې څیزونه، نو هغې سره هم د بنده اراده متعلق ده چې څه اراده ته غواړي هغه ارادې مناسب به هغه کار کوي. که تا نه خطایي راغله پکې هلته کې به خطایي راشي، او که تا نه خطایي نه راغلې هلته کې به هم خطایي نه راځي. په خلاف د الله رب العالمین د قلم نازلی قلم نه چې هغه هم هغه څه لیکلي چې د کمې اراده د الله رب العالمین وه، او تر اخره پورې چې څه کېدونکي دي، تفصیل یا اجمال، اصول یا فروع او جزئیات. روایت د ترمذی دی اولی حدیث غریب اسنادن، اسناد په اعتبار باندې غریب دی. د امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ غریب معنی صحیح چې د عام روایتونو په نسبت باندې دا کمزور دی، کم دی، دا نه چې کمزور دی، خو کم دی په نسبت کې. د استاد یو شان روایت کې نور او د بل شان روایت کې. اصل مسله الایمان بالقدر، نو په دې به یقین ساتي کنه چې څه کېږي ما هو کان فهو مقدر. دا مخکې دی د نیکه بابا حدیث مخکې ذکر کړو چې نسیو ته وی خلک دې د جنت نه وباسو، نو هغه وی تا کتلی دي چې تورات کې زما د پیدا کېدلو نه څو کاله مخکې لیکلي وو، عصا آدم ربه فغوا لیکلي وي دا پکې شته وي، او چې شته پکې تا افتلومونی، نو ته ما ملامتای په داسې خبره باندې چې الله مالی لیکلي وه. ویلو کنه فبکم وجدت الله كتب التوراة قبل ان نخلق 40 عاما، نو ته ما په هغې باندې ملامتای، هغې ته ورسېدو. نو څه چې کېږي په تقدیر د الله باندې، په مقرر د الله باندې کېږي چې الله مقرر کړي دي. وعن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية. د مسلم بن يسار نه روایت ته تابعي دی ویو ته پوښتنه شو عمر بن الخطاب خلیفہ رضی الله عنه دی ادواره کې اذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. سورۃ الاعراف اخر کې د دې آیت تفسیر تنو شو، تاسو تنو شو یاد کا چې هغه رب دی د بني آدم نه من ظهورهم، یعنی د دوه شاګانو نه، ذریتهم اولادونه یې د آدم نه علیه السلام نه دا غا اولاد پیدا کړ، او دا غونه دا غو اولاد پیدا کړ، صرف په اراده سره. څو وخت پکې نه دی لګي، صرف په اراده سره. اکه ذره حدیث مبارک کې راځي دا سیوله ک نری میږي چې وجود او شمانه ارواحونه قدرو جسې خو جسې خو دنیا کې ورکړل شي دي، ارواح هم دغه شانت دي، روح زما هم دغه څه لکه دا ځچیم، خو اوس زما سره غوښه ده، وینه ده، اډوکې دی، پلی دی، رګونه دي، دا سره ټل دي. روح کې دغه شي نشي، صرف نور دی. قول الروح من امر ربي، هغه د الله امر دی، هم دغه صورت دی. نو په دې طریقه باندې الله رب العالمین آدم علیه السلام وی چې دا خو ماله مخکې لیکلی شي او مقدر ولاله. نو زه څه وکړم؟ نو چې وشو غلط شو استغفار وکړه، صحیح شو الحمدلله وایه، شکر دی الله چې خرانه وشو. او بیا هغه مه ورته چې دغه شي دی او وله پرتوګ جوړای، پرتوګونه وله مه جوړه. لکه آدم علیه السلام اعتراف کړو چې او غلطي شوې ده، په مقرر د الله شوې ده، ما ته توبه وکړلې وه، ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. استغفار وکړه. مسلم ابن یسار نه تپوس د دې وشو، د عمر رضی الله عنه نه تپوس د دې وشو. نو عمر سے وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یسأل عنها، ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې تپوس کې داغه نه په دې باره کې
فقال ندویلو ان الله ان داغنه تاسو شو ریاضت مطلب سره پیغمبر اسلام شرح وکړه بیشک الله پیدا کړو آدم ثم مسح ظهره بيمينه بیا الله راخ کا پملا د باندې خیلاسی یا الله رب العالمین خپل لاز د پملا باندې کې خو د پاره د دې چې اولاد تی پیدا شي فاستخرج منه ذریه نو وکړل دنا اولاد تر قیامت چې سراتلون کی په دې ترتیب باندې د دنه د سوربي اولاد داغونه داغولاد او د پملا باندې پلاس خو دو باندې د الله رب العالمین هغه اثر الله سرګن کړه خلقها نبی الله رب العالمین ویلو خلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون پیدا کړی می دي دا د پاره د جنت او عمل د اهل الجنت به دوکي ثم مسح ظهره بیا مسکا ملاد د پلاس پانی فاستخرج منه ذریه نو وکل چنا اولادونه نور فقال ویلو الله خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون دا می پیدا کړی دی ورلا او عمل د دوزخیانو به دوکي دوزخ له بدی اوس پیدا وسو او عالم د تکلیف تلانی دی راغلی او د مخ کې نو دا به جنت لدی دا به دوزخ دی دې څه مطلب شو تشریعی حکم نه دی تقدیری دی دا ما ته معلومه ده چې دا به دا کارونه کوي او په جنت به وردن نکیږي او دا به دا کارونه کوي په جهنم به وردن نکیږي تقدیر دی مسله نو چې کله دا خبر وکړه نو بیا فقال رجل يسړي وي ففيما العمل يا رسول الله نو بیا پس کار کړي د څه فائدې د عمل اې دا الله لګریه معنا صدا تقدیر دغه سي دي د جنتی یا تقدیر دغه سي دي د دوزخي د دنیا کې ځان کړو ته ساجت ته فیصله د الله خو نه بدليږي هغه لبزي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله ان الله اذا خلق العبد للجنه استعمله للجنه الله چې پیدا کړی بنده جنت لا نو پکاري ولګي پکار د جنتیان اهل الجنه حتی يموت تر دې چې هغه مرشي على عمل من اعمال الجنه فعمل باندې د اعمال د اهل الجنت نه جنت ته دنه کی فیدخلوا به الجنه فاذا خلق العبد للنار اکل چې پیدا کړی الله او بنده ورلا استعمله بعمل اهل النار نو غولګي پکار باندې د ناریانو د جهنميانو حتی يموت تر دې چې مرشي على عمل من اعمال اهل النار په عمل د عملونو د ور والونه فیدخلوه به النار ندن کی پاغه باندې ده جهنم ته تقدیر مسله لیکلې شوی دومره خبره ده چې دا تقدیر بل روز ما ویلو جبری نه دی تقدیر خبری دی خبری مثال میوي سترګې پټې کا په مخه ده زه مرغړی کړي املا دی ماتيږي او ته په غوږ کې نه دی لاړې اور وختي نو دا ما خو نه ماته کړي نه زما په جوړ شي دا ما خو خبر وې نتیجه ستاده دی عمل کم مزاجونه فطرتونه چې پیدا کړی دي دا فطرت او د مزاج مناسب به دی عمل کوي دغه د فطرت پیدا کول کې الله دې لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هغه ته پوښتنه کی او جبر نه دی اختیار دی څنګه چې سړی غلا کوي نو دا شند غلا نه ځان بچ کول شي څنګه چې سړی دروغ وایي نو دا شند رښتیا ویل شي او دې په خپل اختیار او په خپل اراده باندې غلط خوخی او صحیح پریدي سزا د خپل غلطی د جهنم لار شي فیدخلوه به النار رواه مالک و ترمذی و ابو داود دا روایت امام مالک موطا کی ترمذی ابو داود رحمهم الله ذکر کړی دی مسئله تقدیر فل وعن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنہ عمرو بن العاص خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم د تقدیر مسئله لکه چې وس خلکو مشکله کړي او ګرانه کړي دا ادا عقل په تولی تری نو دغه شانته په اول کې هم دا ګرانه روسانو چاول جاز خپل ستورکه اسمان ته وخېجو حالات معلومول دو په خپل یقین باندې انتها ته ورسېده نو چې په بیا تراله وی الله نشته مونږ بیا نه مو مطلب یې سو چې انتها ته مونږ ورسېدو د عالم او بیا نه نو عالم کې دین الله نو ته سمومي تا عالم پورا نه کتلې
الله د عالم کې دی هم نو عالم داغه په قدرت کې داغه په قبضه کې دی نو بیا نو په خپل علم باندې اره خبره ترل په پوهه باندې یو کفر رقم خلطوب دی دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خونه د تقدیر کړي په دی باندې ایمان د ساتلو نو مثال ویل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوت د کورنا او په لاسونو دواړو کې کتابونو لیکونو نو وی وی اتدرون ما هذان الكتابان تاسو پیژنئ پوهیږئ چې سړي دا دواړه لیکونه نو مونږ وی جواب کې لا یا رسول الله نه مونږ ته پته نشي دا الله لګریا الا ان تخبرنا لیکن الله چې تمغه خبر لیکن دا چې تمغه خبر کې خبر راکې چې دا سړي جمهور وښو نو وی نبی علیہ السلام للذي في يده اليمنى هغه څه چې په لاس کې کیو هذا کتاب من رب العالمین دا دی کتاب لیک د رب العالمین د طرفنا فی اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم دی نمونه دی د جنتیانو او نمونه دی داود پلارانو مشرانو انا قبائل سره د قبائل نو قبائلهم ثم اجمل على اخرهم او بیا اجمال کړي شوی دی په اخر د دو باندې معنا خلاصې وخت شوی دا څوتوي جمع چوتوي جمع وخت کړي شوی د اجمال جمله فلا يزاد فيه ولا ينقص منهم ابدا نن څه زیاتې کولی شي پاږي کې بیا او نه تنه کمې کولی شي هیڅ کلهم بیا نبی علیہ السلام وی للذي في شماله اغلیکتا چې و په شمال د کې لیک کاغذ یا کتاب وګس لاس کې هذا کتاب من رب العالمین دا د لیک د رب العالمین په دې کې اسماء اهل النار و اسماء آبائهم و قبائلهم پورا معلوم دي ثم اجمل على اخرهم او بیا اجمال کړی شوی د جمله وخت کړی شوی د مجموعه وخت کړی شوی دا په اخر د دو باندې یعنی اخر کې ول خودری دي سر تر رسول اجمل الحساب اذا تمم پورا کول سر تر رسول نو بیا اجمال وخت کړی شوی د خلا دا صوتو جمع على اخرهم نو په دې کې نه کمې کول شي او نه زیاتې کېدې شي ثم قال فلا يزاد في ولا ينقص منه ابدا فقال اصحابه نووي شاگردانو ددو ففيما العمل يا رسول الله نو پس کار کې شو د څه فائدې شو عمل د خو کولو اې د الله لګلیا ان کان امر قد فرغ منه کچرتئی فیصله دا ته چوي چې فارغ شي دا غنه فراغت حاصل شي دا غنه فیصله شي تامشي د عمل فائدہ څه شو اعتراض نکي اصحابان ځان پدی پوي چې فیصله د الله طرف نشوي زموږ د عمل کول مطلب سره بیا هغه باغ نتیجې ترسینو رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی پوه کړو چې دا فیصله امری نه ده فیصله اخباری ده کیږي به حالات دسي سړی ته دا زهر دی دا سړی وجني دا مخره او غیر خوري وایته په مری او مرشي پی نو دا فیصله اخباری و دا فیصله انشائی نو چې ما مړ کړی او خبري اثر مې ته دروسو نه اخبار مې وکړو چې دې کې دا اثروم الله چولې دي او د دې باندې نتیجه دا څرګندېږي چې الله وغواړي نتیجه دې څرګندوم نکي دا دغه اختیار دی نو نبی علیہ السلام دا وی سددو وقاربو درس شي نیک کای سددو اعمالکم سددو عقیدت عقائدکم عقیده درست کای عمل درست کای وقاربو او کوشش وکای نزدیکیږي په کوشش باندې کولو د مرزاد الله مقاربت د مبالغه لپاره ویل شي دي نزدې شي په کوشش باندې کړهو باندې نیکو عملونو ته چې صلی الله ویلي دي په کوم خوشاليږي هغه ته نزدې شي کارونه شروع کوي وقاربو درست شي معنا څه په حکم د الله باندې قاربو ټول سر ته بنده کله رسول شي په دې معنا باندې کې پاتې کیږي نه خیر خو چې مقاربتي کوشش دی فإن صاحب الجنة يختم له بعمل اهل الجنة ذکر جنتی لوا ختم کول شي په عمل د جنتیانو باندې وین عمل ای عمل اگر کدی کوي ارث عمل چي کوي پرون تاسو حدیث مبارک ول چې سړی با کوشش کوي نیک عملونه وکړي حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع تمری چې زمون په نظر د او د جنت په مین کې با
گز قدری دی پاتی سمانا مرگ قدری او چې دی مرشی جنتی دی او سرای دغنا یعمل بعمل اهل النار فیدخلها د دوزخیانو عقیده بو کی عمل بو کی جهنم لبلاشي جهنميانو عملونه بکئی او داسی بئی چې ته به درنګ لري جنت لذي جهنم لذي او هغه د مرګ نمخ کې په هوش او حواس باندې عقیده درسته کی ایمان براوړي جنت لبلاشي حدیث مبارک پرون ما ویلي چې سړی جنگ کو ډیر زیات جنگي کو جهاد کې نبی علیہ السلام ته فلان کې ډیر ښه جنگي قزمان يهوديو راغه ویزه مسلمانیم از جنگیږم نبی علیہ السلام یې صحیح ده دې په بہادرۍ جنگي دا صحابانو ته قزمان سے بڑے بہادرۍ باندې جنگي دې دوزخی او زخمی شو برداشت نه شو تورې پدان باندې و کې خو او پریوت په بل غاړي وته مردار رسول الله السلام ته وی چې ما ویلی نو الله په وکړو به ساتي د دوزخی اگر کړي ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر حدیث مبارک کی راځي الله د دې دین مرسته کوي پذیره بدکار بد عمل سړی هم د بد عمل باندې الله داغه دین کار واغه کافر دای په جنگل امړې کړی نو دا کی کنه نو دیو د جنتیانو کار کې اخر به جهنميانو کارو کی دغه سی به جهنميانو کار کې اخر کې وجراو ګرځي جنتیانو کار وو کی لکه ما ویلو سړی راغی مسلمان شو بدر کې غالبا وی چې اکجوري سخري روا سخلته ته واچولا چې زو جنگيګم نو مال وسی الله جنت تر کوي وی خاطر کجوري خرمه بیا په جنت تم کجوري وګرځول او جنگي شهید شو جنت تلا نو اعتبار خاتمه لدی اخر لدی نو دې به عملو کی د جنتیانو نجرت لبلاشي عمل بو کی د جهنميانو نو جهنم لبلاشي وین عمل ای عمل وان صاحب النار يختم له د دوزخی لپاره با ختم کول شي به عمل اهل النار وین عمل ای عمل اگر کار څه عملونه شي کړی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بيديه اشاره وکړه په دوړو لاسو په لبانی فنبذهما نو دوړ کتابونه وګورول عالم غیب ته او بیا وی فرغ ربکم من العباد فارغ شوی د رب تاسو د عبادت د فیصله نه د جنت او د دوزخ فریق فی الجنه و فریق فی السعیر رواه ترمذی د سورۃ هود تفسیر آیت ته فریق فی الجنه و فریق فی السعیر دا دغه تفسیر بیان کړ دا لیک چې کوم رسول علیه الصلاۃ والسلام څخه دی واقعتا او حسن لیکو کاغذو یا کتابو کاپیو پاغی کی لیکو او کنه مثال له قولانی للعلماء توړه قول دي چې دا د غیب نه راغلي لیکو یو په خلاص کې او بل په غس لاس کې او وی خو رسول علیه الصلاۃ والسلام وی چې په اخر کې اجمال له مثلا 60 کروڑ جنتیان او 100 کروڑ دوزخیان دا اجمال له پکې تا دا مخکینه نمونه لیکل شي د قبیلو لیکل شي رسول علیه السلام ته تفصیل نه معلوم نه تفصیل متخودل له خو اجمال دا د کاغذ کې لیکلي دي او بیا اخر کې لیکلي چې دومره کروڑ روپۍ په دې تعمیر ولګي یا په لګي دا لیکل شي دته وی اجمال خلاصو نتیجه رسول علیه الصلاۃ والسلام څخه علم نو علم غیب نو د جزئیات الله ورکړو مقیم سره ځل خبره ده خدا نه چې ټولو ته پتا اخر کې اجمال نو دا حقیقتا لیکو کاغذو د غیب نو چې اخبار وکړو نو لاسونه چوچت کړه بیا غیب تلل بیا پنا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زپت نشته دویم قول د عالمانو زاده چې نبی علیہ السلام ته وحی داسې شوی دا وحی په بنا باندې نبی علیہ السلام د پوها کولو لپاره چې د کورن راوته دي نو لاسونه نیولې داسې لکه چې بدی کی صحیح اصحابانو دا کوي چې بدی کی صحیح او بیا دا تفصیل بیان کو نو تفصیل بیانول وروسته لاسونه اوچت کړل نو چې په کې ته و دې ته اشاره لپاره چې غیب ته تللی په غیب کې زما په لاسونو کې نشته دي دواړه قولونه یا تمثيل دي یا حقیقت دي او حقیقت مثال د عالم غیب نه راغلی شي بیا مقام تلل فیصله د پوه کولو لپاره لکه سړی ته د مثال د پوه کولو لپاره په لاس باندې اشاره کوي نو پاغي دی پوه کو اشاره بیا غواخلی ځان سره اشاره غلاړ شي ختم شي خبره پاتې شي
رسول علیه الصلاۃ والسلام هغه ورزول دا هم دغه ته اشاره ما لا سونه دي شکل خبره کوي بس شو خلاصه خبره دې طریقه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غیب ته ورزول ما خبره ختم کړه او څو فریق فی الجنه و فریق فی السعیر تقدیر په خپل ځای دی اعمال په خپل ځای دي ذات مکلف بالاعمال یو مکلف په تقدیر نه چې تقدیر بدل کا تقدیر بدلول زماستا اختیار کې نشته دی مبرم تقدیر بدلیږي نه معلق تقدیر لکه د مرض لپاره علاج کول نه هغه شرعاً جایز کی جایز دی او ناجایز کی ناجایز دی وعن ابي خزامه عن ابيه قال دا ابو خزامه روایت کې هغه خپل پلار ابن یعمر نه روایت کړي دی قلت یا رسول الله ما ویلی رسول علیه الصلاۃ والسلام ته الله دا اې الله لګریا ارایت رقن نستقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله رواه احمد والترمذي وابن ماجه ودیوی ماو بی اید اللہ پیغمبرہ ستا چخی اللہ رآیتا تا کتلی فکر دی کرلے مانا ما پوکا چی دی خبری تا حقیقت دی سشی دا رقن نسترقیها دمونا چی منگا طلب دا دم کو پاقی باندی و دواءن نتداوا بها او دارو چی منگ پاقی باندی دارو کو علاج کو و تقاتا نتقیها او د بچاو سو چې پاغي باندې ځان بچ کو هل ترد من قدر الله ادا بچ کولی شي څه شي د تقدیر د الله نه څه شي واپس کولی شي څه فائدہ رسي شي ان څه شي قال النبي عليه السلام تقاتا د وقا یقین د اصل وقات دی واوتی کی او بیا په خپل حال باندې نتقیها چې ځان ته بچ کو دا څه شي واپس کید مقرر اور د الله نه رسول الله السلام وی هي من قدر الله داوم د تقدیر د الله نه دی رواه احمد و ترمذی و ابن ماجه مطلب څه شو د تقدیر د لیکلو مطلب دا نه دی چې ته جایز اسباب مکوا لکه اوس لاسونه خپې تړلې او ایزا ک الله مال مقرر کړی ډوډۍ چې زما په خله کې به ما تر ورځي نه کیږي ډوډۍ ته پراته ده لاس کا وای خورا خله په خوځه اته راکا که پرتنی د پیدا کولو جایز اسباب وکا د وجود د پټاولو لپاره جایز اسباب وکا لغړ ګردي وایي چې الله مقرر کړی د زبر سو کوم نو دا خود پښتنو متل لیکره وی تقدیر کته کړه خر دی معنا صدا چې ته روانه نه روانيږي به ته نه روانه نه روانيږي دغه شانتا ته څکولو او د نه کولو اسباب اختیار الله درکړي دي نتیجه د الله په لاس کې دي ټیک ده چې نتیجه د الله په لاس کې چې څه به سرګندي او اسباب خو به تکای کنه نو په دې معنا باندې چې موږ وی دم کو دا ټول نبی علیہ السلام وی تقدیر کی کدی سړي دا سه علاج وکړو جوړ بشي کدا سه دم یو کو صحیح جوړ بشي کدا سه خوراک یو کو نو موړ بشي کدا نه کو نه بشي دې ته سوې تقدیر معلق بالاسباب دغه اسباب کې د سببیت حیثیت الله چي استعمالول یوم د بنده په وس کې په قدرت کې په اختیار کې اوس په دې کې اثر پیدا کولم د الله کار دی هغه مبرم تقدیر الله څخه یقیني سمانا دې بدا دارو نه کوي اپ دې بدا مرض لا علاج دا دارو دې نه کوي د مزاج بداسي اپ دې بده مرشي یا بدا دارو دې استعمال کی ادې په پیجوشن دا علم مبرم علم الله رب العالمین څخه دی نه فرشتو خشته نه مخلوق کشته معجزې په تور الله پیغمبر له علم وختي ورکړي از الله خبره ده نور علم نشته نو په دې معنا باندې نبی علیہ السلام وی من قدر الله دام د الله د مقررونه ک الله مقرر کړی دي استعمالول او نه استعمالولي روایت ته احمد او ترمذی مطلب صاف شو چې تقدیرون دي او د مقدرات سره اسباب الله مقدر کړی دي جایز اسباب کول او ناجایز نه ځان ورټ کول دیم ضروری کړی دي قانون دی شریعت دی
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال دیوی خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقئ في وجنتيه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه رواه الترمذي ورواه ابن ماجة نحو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ابو هريره رضی اللہ عنہ وی روت منگ بانی یعنی منگتا دکور نئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال لاو چه منگا ناس طالبان اصحاب صفہ نتنازع فی القدر منگا دیو برسر اختلاف کو پا مسئلہ دا تقدیر کی پا دی مسئلہ کی لگیاو چارتا مقرر دی او سنگ دی نتنازع دا نزاع نمراد دا خلی خبری دی نزاع چه یو شانتوی غیل بیزال سواجه بل شانتوی رسول علیہ السلام وارد فغضبا نغصف دسی غصفو احمر وجو چی سور شو مخت نبی علیہ السلام دسی سور شو د غصې د زیادت ته څرګندولو لپاره دوه خبرې وکړي یو احمر وجو ادم کأنما فقط صرف سور نشو دسی سور شو لکه چې نه جوړ کړی شي مات کړی شي په دوړو ننګو کې حب الرمان دا صوت اجر غویندانی کې سری غویندانی کې واړی بیا خو دې روز کې جوړستوانی کې کماچو دا شو لکه چې د کماچوي مخه تک سور شو لکه د کماچو دانی چې په کته ماتې کړی شي فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی غسینه پسې دا وی ابي هاذا امرتم ولتاسو د دې امر شوی تاسو چې کوم امر شوی هغه کار کول غواړي دا خو تاسو نه چې بے فائدې ابي زې کی تحقیقونه کوي د روګي نه روګ وباسي نقطې ګوره د الله ام بهذا ورسلتو یا زه په دې خبرو را لګل شم زه په احکام کولو منلو یا د ځان ساتلو را لګل شم په دې مسلو خو نه را لګل شم انما هلك من كان قبلكم بشکا تباشی یا څوک چې تاسو نه مخکیو حين تنازعوا في هذا الامر کله چې اختلاف کړو یو بل سره په دې معاملې کې عزمت علیکم ز کنزاک دم پتا سمانه قسم در کوم تاسو لا عزمت علیکم کنزاک دم تاسو لا قسم در کوم تاسو لا الله تنازعوا فيه چې چرته اختلاف نه کوي په دې مسله کې رواه ترمذی ابن ماجه هم دا روایت کې د عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده نه دا روایت خو ابو هريره هغه د عمرو بن شعیب نه روایت کړی دی حدیث مبارک کې د تقدیر په مسله کې د بحث کولو نه منع شوی ده هم دغه خبره ده دومره ایمان راوړه والقدر خیره و شره دا الله د طرف نه مقرر دي اوس خونه شریعت کړی د اسباب کولو د اعمال کولو د لاس په خوځولو د سوچ فکر د کولو هغه خونه باندې تیریږي په دغه باندې بد تقدیر فیصله راځي د الله طرف نه څه مقرر دي ځل به کې ته کوتې مو چې دا څنګه وشو او چې هغه مقرر کړی جو هغه وکی زبیا جنتی ما یا بدو زخیم زیات څه نقصان جوړیږي دغه وجنه احتیاط کنه وکړه یو خبره دا شو دویمه خبره په دې خبرو باندې چې هغه بنده ته په دین کې څه فائدہ نه رسي بحث کول د روکي او د بربادۍ دي لکه د تیر امتونو په دې کې خبره تیرې کولې تش تحقیقو د عملی میدان کې خالی او تش لاسو فائدہ ته نه رسیدل غرق شو تباہ شو به داونه چې الله پر رحم کړو درېمه خبره ده چې رسول علیه الصلاۃ والسلام غصه دومره شو مطلب څه د معلم او د مربی حق شته چې خبره د کمی درجه وا دغه درجه مناسب پاغه باندې غصه او قارو کې منتی نوږي دغه شانته خبره د کمی درجه خو دغه مناسب پاغه باندې خوشحالي او تازهوالی څرګندي داشته څلورمه خبره رسول علیه الصلاۃ والسلام صرف دانه چې رسول له د رسول نمخ کې نبی علیہ السلام بنده دی عبد دی او بندلا په خو باندې خوشحالي او په غلط او خطا خبرو باندې خفقان لازمی دی طبيعي مسله ده کچری دا نه انسانیت نه تمام دی د خو د بده امتیاز چا څخه نه او دا شانتا د دروغ او د رښتیا فرق چا څخه نه
انسانیت کې نه تمام دی، نیمګړی دی کنه. دیو جن رسول علیه الصلاۃ والسلام کی هغه بشری صفت چې هغه تاثر دی د منکر یا د معروف نه، تاثر د منکر یا د معروف نه لازمه د بشریت ته. په دې اعتبار باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام کې هغه اثر څرګند شو او غصه په وکړه. پنځمه خبره دا هم ده کنه، غصه په غلط عمل داغه مناسب پکار ده، منع دیو غلط عمل نه داغه مناسب پکار ده. هغه مناسب دی وخت کې مسله د تقدیر وا بنیادی خبره ده، د عقیدی خبره ده. نو رسول علیه الصلاۃ والسلام ځکه غصه شو، منع په وکړه، نتیجه ول بیان کړه چې دا تیر متونو په دې مسلو باندې تباشیر دي او تاسو ما کسب شو. موسی رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب كريشة بأرض فلات يقلبها الرياح ظهرا لبطن، رواه احمد. رسول علیہ الصلاۃ والسلام وی مثال د زړه کریشتن پشان دی او تیغ دی یا پشان د باڼې دی، بعرض فلاتن په شړ ازمکه کې، په آزاد ازګار ازمکه کې، یقلبها الرياح چې هغه اړی راړی بازونه، ظهرا لبطن شای خېټې ته، کله په دې طرف باندې اړی نو شای څرګندي، کله په دې طرف باندې راوړی نو خېټې څرګندي، معنی یو طرف او بل طرف څرګندي. هر وخت زړه ته قلب ته قلب وې د دې وجنه يتقلب. وما سمي الانسان الا لانسه وما القلب الا انه يتقلب. انسان ته انسان وې د وجد انسنا، د وجد مخنا، د عادت نه او د مینې نه د څه سره. او مل قلب الا انه يتقلب، او زړه ته زړه نه ویل کېږي لیکن د دې وجنه يتقلب چې زړه اوړي راوړي. اوس په دې سره بدی شي او ورستو یا سروزي پس بیا په دې هغه د زړه پوری دوستي، زړه د یو خوانه بل خواته او د بل خوانه بل خواته راوړي. نو په دې معنی باندې قلب ته قلب. نبی علیہ السلام هم داوي چې زړونه دا کریشتن لکه باڼه ده یا تیغ دی اوزګار دی کې چې ګیر چا پیتی بوټي نه سیلی راځي نو د سیړی او چې بل طرف سیلی راشي بل طرف ته واړي، بل نه راشي بل طرف ته واړي. زړه دغه شانته دی. نو څه مطلب؟ اړي اوړي راوړي خو لګوره چې سیلی د بدی ده او که د خیر ده، مخې له راتلونکي خبره دی د خیر ده او که د بدی ده، دا پته لګوه هلته خبره جوړي که نه په صرف په اوړېدو باندې اوړی بېدینۍ ته ولاړ شي. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالقدر، رواه الترمذي وابن ماجه. رسول علیہ السلام وی ایمان دار کې دې نشي حتی یؤمن بأربع، تر دې چې یقین جوړ کړي د زړه په څلور خبرو باندې. بنیاد دې څلور ایمانیات. یو یشهد ان لا اله الا الله، بے زمانه بل اله نشته، عالم لا د جن قانون ورکون کې یا واقدار د عالم د خیر او د شر دی باندې یقین کی د زړه شهادت کی. دویمه خبره وانی رسول الله، او په دې خبره باندې چې زه لېږلی د الله یم، په دې مسله را لېږلم، بعثني بالحق را لېږلم زه دې صحیح بیان سره. درېمه خبره ويؤمن بالموت، او چې دې یقین کی په مرګ باندې چې مرمبا مرګ شته، والبعث بعد الموت، او یقین کی و بیا پورته کېدو پس د مرګ نه. ويؤمن بالقدر، ایمان یقین کی په اندازه لیکلي د الله باندې. یو مسله د توحید او د رسالت، دویمه مسله یؤمن بالموت،
دریم مسئلہ البعث بعد الموت او څلورمه یؤمن بالقدر تقدیر باندې ایمان وساتي. په دې اعتبار باندې د څلور خبرې پکې تراله نو پس هغه نه ایماندار دی. سمانه نور ایمانیت پکې یو کني نه دا څلور جرالی نو دا په ایمانیاتو کې بیا اصل له چې پیغمبر د الله لګلې ومني داغه به هر ویلی ومني، الله د عالم واقدار ومني داغه به هر خبره مني، بیا په مرګ یقین کی چې پایدار نه بعد الموت یقین کی عالم کی چې سکیږي نو دا ټول مقرر دي. باسم د تقدیر د مسلې تقدیر دی، تقدیر باندې ایمان وساتي نو علی ایماندار دی. نو دې سره ټول ایمانیات رااله دا ول عنوان او سرخط ګرځولې دي. وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صنفان من امتی ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئة والقدرية رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. رسول الله السلام ویلی دی دو ډلې دي زما د امت نه یعنی ایبا چې نشته دا غوړو په اسلام کې صبر قوم یو زرهم یو المرجئه ادویم القدریه. مرجئه د ارجاء نه ده، رجا رستو کول ته انتظار کول امید کول کنه شی را شی نه ده. ارجع معنی رستو کو قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. ارجع هو اخاه ده رستو کده اوروري ارجاء په معنی د رستو کولو. او قدریه نسبت قدر تا تقدیر او اندازہ مراد تینا چوک دی شریعت پا جبا کی. مرجعه فرقه دا چی اغو اعمال بالکل د ایمان سره اړوسه غړي نه. مطلب سره لا يضر مع الايمان ذنب، د ایمان سره چې ایمان یې نو هر ګناه چې کوي د کفر او شرک نه هغه ایمان ته نقصان نه رسي. معنا صدا زنا کوي، غلا کوي، دروغ وي، بیدباری بیلوزی کوي، ایمان ته څه نقصان نه رسي. او چې کله د ایمان خلاف سو کی د عقاید خلاف سو کی نو اوس دې بی ایمان شو. مطلب سره چې ایمان صحیح دی جنت لبزی اول وحلت نبزی دته جهنم کې دي ساره زو او د تعذيب څه ځای نشته دي. دې فرقې ته وی المرجئه معنی المؤخره للاعمال عن الايمان اصلا كليا بالکل د ایمان سره دی. او ټیک د چکای نو ګټه دی ډیره ده، فائدہ ډیره ده، مقامات به جنت کې اوچتیږي. او کنه کوي نو د جنت نه بار ته نه جنت کې وي. دویمه فرقه دا قدریه نسبت ته برعکس نهند نام زنگی کافور لکه چویل شي تور ته سپینو سپین له تور نبگی. دا منکرین د قدر دی. القدریه منکرین د تقدیر. دا نوم ولولې خو دې شوی دی چې د دوه باز ټول تقدیر په مسله کې نو په دې وجه باندې انکار، نو په دې وجه باندې ته قدریه لګي. دا فرقه ده چې دوی چې بندل الله سم مقدر کړی دي او پاغي جزا او سزا ور کوي نو د بنده اختیار ته پاتې شو نو انکار کوي د تقدیر کا تقدیر ولنشي. جنت لچې زی په کوم اعمال او عقیدو باندې دا مقرر کړی دا الله دی نو د بنده به کې سره څه کړه راغی. دا شانته نور تقدیر نشته دی وی پښتانه وی تقدیر کته کړه خر دی نو دیم کته کړه خر غني. دا الله طرف نه مقدر مقرر مخکې ته نشته دی. دا دواړه فرقې په اول قرن په اخر کې پیدا شوې دي. انکار کوونکي هم د تقدیر نه مقرر نشته چې څه کوي نو دا غي مناسب با مومي څه کوي هغه بری بي. دو فرقه دا منکرین د تقدیر او تقدیر شته نه چې مقدري نو بنده به پاغي رواني دیول جنت ولې دی دوزخ ولې دی. ایمان کافی دی او پاغي سره بکار کی.
اوله فرقه دا المرجئه اعمال ته ضرورت د ایمان په جوړ نشته دا نه چې بالکل نه دي خو کارونه کوي ډېر د فائدې دي او ایمان ته نقصان نه رسي په نه کولو باندې دا دواړه فرقه عقیده دا ده دا قسم فرقه داوی نبی علیہ السلام و اسلام کے برخه نشته دی یعنی قانون د الله نه دی بدله اگر کدا مسلمانان ځانته مسلمانان حسابي امام ترمذی حدیث غریب وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول في امتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر رواه ابو داود ورواه الترمذي نحوه عبد الله ابن عمر وی ما اريد لي رسول عليه الصلاه والسلام نه چاغه وی یب په امت کې می خسفن پزمکه ژوندۍ منډل کېدل و مسخن او سوکلونو صورتونو بدلیدل دا برازي تخویفات تی علامات قیامت تی دا برازي زما امت کې دو امت نمراد امت د اجابت نه دی امت د دعوت مراد دی نه چاله چې دعوت ورکول له پیغمبر اسلام راغلی رسول دی ټول انسانان او ټول پیریان چې خلاف نه کوي نو دو باندې با د الله د طرف نه دنیا کې علامات د عذاب څرګندېږي نو سو پزمکه منډلې شي او سو راځي د شکل نوې بدلېږي دا د زمکه د منډلو واقعات تاریخ کې شویم ډیر زیات دي او کیږي به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی علامات د قیامت کې هم دي دغه علاقه چې اوس په کوم زلزلہ راغله د روغ بندیان پرې د روغ کلی نه وتی دي روغ بلډینګونه په زمکه کې نه وتی دي او د الله په غریس کې راغلي او چا باندې ازمیخ دي امتحان دي لکه مؤمنین صادقین دي الله به اجر ورکړي او چاله سزا د دې نه شروع شوی د دلته ور سزا ورکړي دا د شکلونو بدلیدل به وشي نو دا خلق دا په چا کې راځي وي دا راځي با فل مکذبین بالقدر دا سزا برازي په تروجن غونو کې په تقدیر د الله چې الله سره مقرر کړی نه دي او د بنده د خپل کړو کار دی د خپل لاسو کای جوړی کیږي بچ نه کوي نو کی روایت کړی ابو داود او دا روایت ترمذی کړی ایمان بالقدر ضروری دی انکار د تقدیر نو غلط او تقدیر اصل ګڼل چې سم مقرر دی هغه وکیږي او زما په کې څه اختیار شه داو دوړ خبرې دی بی دیني دي دوړ حدیث مبارک نه فکر شوی دی وعنه قال روایت ته عبد الله ابن عمر را دیوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی القدریه مجوس هذه الامه ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم رواه احمد و ابو داود رسول الله السلام وی قدریه چې تقدیر نه مني انکار نه کوي وی دا مجوس هذه الامه دا مجوسیان دي د دې امت ان مریضو فلا مجوس عقیده دا د دو الہو یزدان او اهرمان خالق الخير او خالق الشر دو الہ دي نو مجوسم دغه دي مجوسم دا قدریه منکرین د تقدیر معنا بندیانو ته پخپلا د خپل اعمالو الہ وی کده خیر کوي او کده شر کوي نو دو اغول مقام د الہیت ور کوي دا د دې امت د سیدی لکه مجوس د مجوس عقیده د الہین دا او طریقه د عبادت صدا د هر مضر او فائدہ منشي د تعظیم کولو پاغي کې ډیر زیات دا ډیر زیات کې لکه د اور عبادت کوي
د دې د پاره چې د ور تعظیم کو نور به مونږ بیا نسیږي او چې تعظیم یې نو کو نور به مونږ نسیږي بیا نو اور د یو تا برازای مونږ بسیږي نه نو د ور عبادت کې په دغه وجبانه مار لړم دی چیزونو ته نقصان نه رسی وجنی نه بلکې لا تعظیمی کوي او پوی ته دی خوراکو ته دی زوجنا او دا د الہ الشر اعمال لی نتایج دي زیوری نقصان ترسم نو قدریه هم چې منکر د تقدیر ندی نو ځان ته عبادت الہ وی په اعمال خپل کې مجوس د دې امت ان مریضو فلا تعودوهم د چې کله دا مجوس د دې امت دی کنا جوړ شو نو تاسو ته پوس لمزای ځکه د مسلمان حق دی چې مریض شي پریشانی پیراشي نو ته تسل تپوس لاشه تسلی لوکا د دو تپوس لا بنځای و ان ماتو فلا تشهدوهم بیا د مسلمان حق په بل مسلمان داوم دی چې کله مړ شي نو بیا به جنازې لذي فلا تشهدوهم نو ما حاضرېږي او ته جنازې ته بلکې ذات نه وساتای ځکه دا د دې امت مجوس دي لکه تا عبادت ته چيږي رواه احمد و ابو داود كل مسألة تقدير ده باب تقدير كان التقدير منكر دي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي وعنه قال رسول الله صلى الله عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم رواه ابو داود بدعت یو د عمل له یو بدعت د عقیدی دی دا خلق مبتدعين د عقیدی دی د عمل مسله لا رستی دا په عقیده کې د ابتدا دا نوې خبره ده د مبتدی نظر ساتل د عقیدی مبتدی نه زیات د عمل د مبتدی نه هم ځان په پلو ساتل دا ضروری وجه دا چې هغه څه یو مرض دی یو عقیده ده یو قول له یو عمل له دغه قول او عمل نه کرکا کول ضروری دی نفرت نه کول بدشتوم نه کول بدی ګڼل دا ضروری دی او کله چې سره ناس تولاړه تګ را تګ شروع کی نو دا نفرت ختمیږي بدبوینا نفرتو کا او کده بدبوی سره دتل راتل ډیر کړه نو بدبوی بدبانی بیا بدبوی نه لګي بیا بد ته بد نخ کاریږي په دې معنا باندې حکم کوي شریعت چې دې قسم خلکو سره ناس تولاړه مجلس مکوای کدا سره کوي نورو دا په مرض بتا سره د نکی علماء د نفس وی النفس سراقه نفس د بندا ډیر غلاګر دی زما یو خبرې او تر سره ناس تولاړه کوي پاغي پوښي نوستا نفس با خبر ځان ترا کوي بی اختیاره ته قصدن ارادت نه کوي کنه کوي خو هغه مرض را شروع کوي په دې معنا باندې وی ځان ته نو ساتي ناس تولاړو سره مکوې مبتدی سره او مشرک سره دومره کوا چې مسله او ته وای بیان ته وکي نور سره جوړ بساته د دې حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ذکر کوي چې شپږ قسمه خلق دی رسول علیه الصلاۃ والسلام وای لا تجالسوا اهل القدر عمر لا تجالسوا اهل القدر مکه نه ناس ته مکوای د تقدیر منکران سره قدریه او سره ولا تفاتحوهم او شروع سره مکوای په خلا کلام کې ناس ته سره مکوا که په ضرورت پیښ شوی نو ته شروع مکوا خپل څه خبره وای خو دغه نسیو نور شروع مکوا مجلس چې خبره عامه لا تفاتحوهم شروع مکوا سره په خبرو کولو کې او دا شانتا فیصله وړو کې فتاحه فیصله ته وي لا تفاتحوهم فیصله ول خپل موړی حکم مگر دوا او قاضی کوم کداو کې دا د عزت ته تکریم دي نو سبب بیاو کې نو سبب بیاو کې رواه ابو داود عائشہ ام المؤمنین رضی الله عنها نے روایت ته دا وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 6 لعنتهم ولعنهم الله
وکل نبی یجاب الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ ويذل من أعزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه. ام المؤمنین وی رضی اللہ عنہا رسول علیہ السلام وی شپق قسم خلق دے لعنتهم چزوتم لعنت پیم لعنت ویم خیری کمتا او دا اللہ دا قهر و دا غضب سوالو لکم ولعنهم اللہ اپدو باندے لعنت کردے اللہم وکل نبی یجابو او ہر پیغمبر ددو منلیشی دعائی ورزی نا اللہ دا زال خبر ہے چه ذریو منی یا پدامیو منی و دعائی قبلی گی اگر شپک کسان کم دی الزائد فی کتاب اللہ زیادتی کون کے دسو پلک دا اللہ کے قرآن کی زیادتے کئی دا زان نپا کی سمنڈی دا زیادتے یا لفظن کئی یا معنن کئی لفظن زیادتے کم تا چی تحریف لغوی وی تحریف لفظی وی زیادتی یا کمی تحریف کئی معنن مطلب یو څه دی او دې بل څه د مرزاد خیر الله خلاف بل څه تفسیری کوي نو دا زیادت کې په کتاب د الله کې معنن یو قسم خلق خدا دې په دو باندې د الله لعنت ته زوتم خیرکم چې په دو دی لعنتی یو او دویم المکذب بقدر الله دروغجن ګڼون کې د مقرر کړی د الله چې په دنیا کې وسکیږي سنگ وکیگی سو وکیگی پس طریقہ وکیگی تقدیر المکذب دا سوگ دی القدریہ والمتسلط بالجبروت دویم خیرے کوم لعنت ویم اللہ پہ کرے دے ضرور کیزن کے پا مخلوق بانے بالجبروتی پا زور باندے یو خلق خوخ کی مشری کی معتمد دے دویم دا چه پا زور باندی شی پا زور راغلے دا صد پارا چه سو کی خلاف کئی نزیل کئی بئی چه سو کی مرگرتیا کئی اگر که آغا اس کی نئی آغا بئی عزتمن کئی او چتی بئی المتسلط مسلط کی دن کے ضرور کی دن کے پخل کو مقرری دن کے بالجبروت بالکل پزور بانے ادخل کو بیوسائی بانے نتیجت چیزیں متسلط بالجبروت فی اغداشی یوزل لیعز من اعزلہ اللہ دا پارا دی چیزے با عزتمن کی آغا سوک چی اللہ ذلیل کرے دے اللہ غرزولے دے رسو کرے دے آغا عزتمن کئی آغا مقرر رئی آغا سوک چی شرابی دے زنائی دے دوکباز دے آغا با مخی کئی خود چی زد خبری تا غوگیگ دی رضائی کئی آغا مخی تا کئی لیعز من اعزلہ اللہ یو دویم دا ویذل من اعزہ اللہ او چی ذلیل کی آغا سوک چی اللہ عزتمن کرے دے عالمان دا دین نیکان بزرگان خلق آغا اللہ عزت ور کرے دے اللہ خدای عزت دے او آغا ذلیل کی آغا رستو کئی دویم دا درم سلورم والمستحل لحرم اللہ رواگن ان کے منکرو دا اللہ لرا اللہ چکم حرمتون گردوری دی مقرر کری دی معظم کری دی داغین حلال گرون کی آغا تو چی پاغی باندے اللہ پابندی لگولی دا مثلا حرم دا کعبے حرم دا مسجد نبوی دا نبی علیہ السلام یا حرم دا مدینی حرم دا مسجد اقصا بیا رسو دنیا کی حرم دا جماعت حرم دا مدرسے حرم دا معظم دے عزت او احترام داغی نو آغا چی دا سکمکار دا پاردی داغی بیزیتی شروع کی داغا کارونو پا زبانی پکیتا نور تا شروع کی المستحل لحرم اللہ روا گر ان کے بیدبی کا ان کے بیزیتی کا ان کے عزتمند دا اللہ علا دا نیکانو بیزیتی دا عالمانو بیزیتی دا جمعتونو بیزیتی المستحل پا دو باندے اللہ لعنت کردے موتم خیری کردی والمستحل من عترتی ما حرم اللہ
او پینزم رواګون کې زما د اولادنا هغه زلرا چې الله منع کړی دي. د رسول علیه الصلاۃ والسلام اولاد د لور د طرفنا کم ته چې سادات ویل کیږي دا معظم قوم دی، محترم قوم دی، او په دې شرط باندې چې دا هغه په خونه باندې روان دي. د نوح علیه السلام زوی معظم او محترم او چې داغه خونه پرېخوا نو الله مهان که سپکی که عذاب باندې که او چې کوم منلوا هغه معظم پاتې شو. د رسول علیه الصلاۃ والسلام اولاد هم مبارک دی او چې داغه په خونه رواني په عقیده او په عمل کې غلطی کیږي غزال خبره ده. هغه به استغفار کوي، الله و توبه قبلی او بنده به عزت او خاطر کوي. المستحل من عترتی ما حرم الله والتارک لسنتی او شپغم پری خودون کې زما د طریقې د رسول علیه الصلاۃ والسلام سنت په عباداتو کې، معاملاتو کې، معاشرت کې د ټولو کې شته. د رشکال هغه د تعلیم کړی دی، څنګه چې په قول کړی دی نو دا شانته په فعل کړی دی. نو دا غي بی ادبی ابیزتی کوونکی یعنی پاغي باندې عمل نکوونکی پرې خودونکی د همیشه د پاره پیخه پاتې شو بدعت زنوی په پیخه دی غلط کارو کو نو بدعت زنوی او چې د همیشه د پاره قانوني ګرځي نو دغه د تاریخ پرې خودونکی د طریقې می. رواه البيهقي في المدخل ورزين في كتابه. بيهقي مدخل کې المدخل الى علوم الحديث او رزين خپل کتاب کې په دغه نوم جوادي کتاب د رزين هم دا روایت نقل کړی دی. دا شپږ دي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام په لعنت ویلې دي او الله رب العالمین په لعنت کوي کړم دی کوي. هم مسله د تقدیر او تقدیر نه منکر دا ملعون دی لکه چې مخکیوم د دې پیغمبر امت کیوم دي. وعن مطر بن عكامس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر بن عكامس غیر مسترب ته عجمه عالمیت قال دیوی رسول الله صلى الله عليه وسلم وی اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض کله چې مقرر کړي الله مقرر کی الله دیو بندا چې مړ دي شری په ازمکه باندې جعل له ادي بلزي نکی دلا الیها حاجتن هغه طرف ته حاجتی او دی غلط لارشي دالته کی جمهور شي دلته یې کنه او لارشي غلا ورته کراچۍ ته پینډې ته راشي ال خبر راشي هغه مرشو دلته یې او چې مرګ ولا مقرر کړی دی په هسپتال کې نه د دې ځین هسپتال تیوسی دلته مرشي نو مړی دا غدین راوړي. نو دا د الله رب العالمین قانون دی چې کوم ځای ولا مرګ مقرر کړی دی هغه دې ته رسي. څه مطلب شو؟ تقدیر دی کنه کوم ځای باندې چې تقدیر مقرر دی هغه دې ته ورشي دا غدینه وړاندې رسو کیږي نه. جعله له الیه حاجتن نکی الله دلا هغه طرف ته ضرورت. رواه احمد و الترمذي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت دا عائشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت ته دا وی قلت یا رسول الله ما وی دا الله پیغمبره ذراری المؤمنین اولاد دی ایماندارو څه حال به داغو یعنی ما يفعل بهم این یکونون چرته وی تپوسته. قال من آبائهم نبی علیہ السلام ویدادی دو پلارانو نیم پلار مور نئی اگر چرته دی جدو بالتا کی دینو. قلت یا رسول اللہ بلا عمل نو ما وید اللہ لی گلیا پلار مور خو که جنت دی ایماندار نو عمل کرده دی نو دو عمل چرته دی بی عمل دی. قال رسول علیہ السلام وی اللہ اعلم بما کانو عاملین اللہ خو پوه دی په هغه څه چې دو دغې کوونکي یعنی الله تعالی پته ده چې دی غټ شو دی به نیک کارونه کوي د پلار مور په خونه باندې به رواني نو د هغې پوجه باندې چې جنت ته سره بوځي. قلت نو ما تپوس وکړو فذراری المشرکین جمع د ذریتون ده د زرعنا زرعکم فی الارض و الیه تحشرون. زرعکم خلقکم ذریه مانا منشور خوار کړی شوی. نو اولاد د مشرکانو څه حکم دی؟
قال دوی من آبائهم اغم د خپل پلارانو موند سره حسابيږي هغه سره بدی قلت بلا عمل نو ما وی بيد عملنا ما نه ګناه نه دی کړی او هغه جهنم لذي قال الله اعلم بما كانوا عابرين الله خپوره په ټول هغه چې دوی کوونکی دغه الله ته پته چې دوی غش دوی وسکي هغه په ځبانه به بوزي دا مسله رسولي باب کې بیا مرادي نبی عليه الصلاه والسلام توقف کړی دی رسول علیہ السلام تفصیل کړی دی حدیث کې دا مرادي چې قیامت کې به الله پیغمبر ولېږي دو بو خياري عقلمن به بیان بوتو کی چاله چې تقدیر کی ایمان وو هغه ویلته ومري چاله چې تقدیر کی ایمان نو هغه ویلته ونمري نو د دو دغل ته کې دا پیغمبر لګل الله سره دې چارته معاینه ده لیدلی کتلی دي خدا د دو لپاره خصوصیت ته او بل دا چې سخت او پریشانی خودونو په دنیا کې ورې نه یلته لواړه بړدي نو دا د دو لپاره امتحان دی چې دوی منی کنه منی دا عمر ازي روایت کې او توقف هم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی بارکم توقف دی چې څه کیږي الله ته پته ده رواه ابو داود وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الوائدة والموؤودة في النار رواه ابو داود والترمذي الوائدة قخور کی د بچی والموؤودة او خقاشه ولا بچه دواړه فن نار دی په دوزخ کې ابو داود ترمذی روایت کړی عرب جاهلیت کې وعدو وعد حسی ادویم وعد حکمی هم حسی وعد معنا سو د خپل الله سره ژوندۍ خخول یا لالول یا دریاب ته ورزول یا لیوګانو ته ورزول یا بل څه سره کول او په خپل جوړ په خپل لازم ژوندۍ پیدا شوی دي دا کول دا وعد فجینکو کې عامو پالاکانو کې وو ډېر کم په زونو قبیلو کې ډېر کم او جینکو کې عام شوی وو نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې دا واقعات شو هغه په ډېر پریشان و نو دیتا دا ناجایز حرام دي دغه زنانه چې بچی شوی دی او خخی نو دیتا وی الوائده په خپل لاس خخ که جوړ نه ده بل څو خپلوانو کې هغه ول خخی نو بیا دیتا ویل کېږي موعوده هغه ته ویل کېږي الوائده الموعوده لها لکه مون چې مفعول ویو نو مفعول خو نه مفعول له هغه د پاره یا پاره سره دا که مفعول به هغه سره دا کار شي خدغه متعلق حذف شي د شهرت توجنا او تش مفعول ویل کېږي دغه شانت الموعوده یعنی الموعوده لها د چا د پاره چې وعد شری سوګدا مور یې ده او وعده سوګدا هغه زنانه چې دغه خدمت کوي په خپل یقین باندې هغه ژوندۍ جنې خخی یا د موعوده مراد دغه بچی ده وعده مور په خپل ده یا امر کوي موعوده بچی ده نو بچی سره د دیو جن حساب کړی دا چې الله اعلم بما كانوا عاملين الله ته پته چې دوی بس کول نو دوړه به دوزخ لدی رواه ابو داود او ترمذی ابو داود ترمذی روایت نقل کړی الثالث انا بالدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من 5 من اجله وعمله ومزجعه واثره ورزقه رواه احمد تقدیر مسئلہ کتاب القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ رب العالمین فارغ شوه دے هر بنده تا د پیدائش مبارکی د پینځو خبرونه فارغ کېدل په دې معنی دی چې الله اوس په بل څه کار اخته دی نه فارغ کېدو مطلب سو یو خبر سره تکول مقررول
اداغي د پاره د پورا کولو نیټه خودل. سنفرغ لكم ایها الثقلان، زبا اوزگار شم تاسو ته اے دو درنو. نو لی الله رب العالمین لکه د مخلوق باندې په بل څه کار اخته دي ته اوزگار نه دی، نه ټول ته الله تیار دی، قدرت دی، علم دی، څه قسمه رکاوټ نشته. خو مقرر دا غده چې دا به په دی وخت، دا په دی وخت، په دی وخت او دا په دی طریقه وږي. د فارغ کېدل نو معنا دا کول هغه ته عملی طور باندې لاس اچول. الله رب العالمین فارغ شوی دی، معنا دا خبرې د دې فیصله شوی دی الله څخه، د پینځو خبرو فیصله شوی دی. لکه کار سړیو کی نو جوزګار شي تیرانو دغه چې الله رب العالمین دا خبرې کړې دي، دې خبرو کې اوس نور څه ناراضي. هغه دا خبرې دی هغه پینځه من اجله نیټه د مرګي دا لیکل شوی ده. حدیث تاسو مخکې ولوست چې د مور په ګېډه کې د لاسا په کې انده چوله شي فیومرو باربع کلمات، فرشته راشي څلور خبرې لیکي. نو من اجله یو نیټه د مرګي، دویم وعمله او د عمل نه خبر کوي که بد بکوي، دریم مرجعه د زید او ډډو لګولې مری به کم دی، دفن به کم دی کیږي، و اثره او اثر د بیرته څه سیئات پاتې کیږي نه او که حسنات نه پاتې کیږي. و رزقه اخراکی روزی څه بخوري اڅو پوری بخوري، دا لیکل شوی دی. دې مطلب څه شو چې څه په عالم کې کیږي ټول مقدرات د الله رب العالمین دي. هغه ځله بزي دانه چې د پیخي خبره ده او د وړاندې د لاس گزار دی چې څه وشو جو هغه وشو. دا ځمکه خوځېدله نو دا د مخلوق د آدم علیه السلام د پیدا کولو نوم 50 کاله مخکې مقرر وه، 50,000 کاله د عالم د مخکې نه مقرر وه، او په دغه ترتیب به کې دغسې به دومره پکې مړ کېږي دومره دا فرغه. الله د دې نه فارغ شوی دی، یعنې دا مقرر ده، په دې کې رد و بدل نه راځي. تقدیر مسله هم تقدیر دی، دا اجل رستو کېږي نه مخکې کېږي نه. وی عالمان د تفسیر سلیمان علیه السلام مجلس کې دی، علما بزرگان قامی مشران مجلس کې ناستی، د فیصلو دور شروع دی. د ده سره نږدې چې کوم څوک ناست دی بزرگ نیک، نو یو میلمه را دننه شو، سلام یې وکړو او کېناست. هغه به دې میلمه ته کتل چې څنګه کېناست، د دې راتلونکي میلمه ته کتل. نو په دې معتبر سړي مشر بزرگ باندې پریشانی راغله. نو سلیمان علیه السلام ته تپوس وکړ دې پیژنې سړی؟ یاو وی څوک دی؟ ملک الموت فرشته ده. دې باندې وارخطۍ ښه زیاته شوه. ما د دې ځای نه لر که سیلۍ ته ووایه چې ما لر کې وي کوم ځای ته دي؟ یو هندوستان ته. سلیمان علیه السلام سیلۍ ته امر وکړو، دی ووت بار ته هوا اوچت که ځای ولاړ. وخت چې پوره شو دغه میلمه چې وکتله سړی نشته، تپوس یې وکړو ستا هغه ګاونډي څه شو؟ یا خو لاړ هندوستان ته. وایي خندل. ولې دې وخندل؟ وی الله ما ته وایي چې په دغه ټایم په دغه سیکنډ د دې فلانکي سړي صاحب په هندوستان کې په فلانکي ځای کې واخله. او ما چې وکړه تا سره ناست دې ته حیران چې دا به څنګه دي؟ دا الله قدرت ته وګوروي چې هغه په خپلو ما هندوستان ته بوځه، دا هغه ځای لرې کړه او لاړه ته به ځان رسول ساتي واغسته. اجل مقرر دی، څه لره بره پکې ته نه راځي. دویمه خبره عمل، څه به کوم؟ الله دې زما ستاسو ټولو نه ښه وکړي چې الله پرې رضا کېږي. څه به کوو دا مقدر دي، خو دا تقدیر بل ورځ ما ویلي چې تقدیر دی جبر نه دی. مثال مې ویلو لګیای
خوري ډوډۍ خوري هر څه کته کای لکه خېټه باندې بدی درشي روسه په خېټه در راغوس نو دا ویل شي چې یا تا در راستاوی په خېټه باندې درشي نماستا د عمل نتیجه ته خود الله جبر نه دی ټیک ده په علم د الله کې چې د سی بکې داسې بکې داسې بکې داسې بکې خدای نتیجه به دغه راوځي دا کول د الله په اراده باندې دي نو دوه مسله ده د عملی د خیر یا د شر درېو مسله ده د مسجعي په کوم ځای به دفنيږي په کوم ځای به ډډه لګي دنیا کې د عریضی ډډه لګول دی او کړو او ډډه لګول یو شی سفر هم کې نشته اثرې یو ملما چاته ته کراچۍ ته موږ یو مرګره په وخت ملیر کې امام مازیګر سټیشن ته راوته هم گاډي راغی گاډي خورازي خار ته دینه ملما را کوشو ا دې پارسه سره نجی دغه خو غریب سره صادر وسخه دا صادر شرط کې خدا غته خو چې څنګه صادر کې خو بس راو مور چرته بته دغه دینه پورته خو سټیشن دوه خار ته درلو نور څه نو هغه عالم اوسم شته هغه زه تعجب واسم چې خدای د کمی دنیا نه بدل جزر روانو اپسن یتونو ارادو بار روانو حتی ول مقرر کړی دازه خلق راغون شو مسافر دا دیني جلته ورته تقور کړي چې دفن کو نو اجل دا ډېر لګولو دی الله تعالی آثار تری اغرستو پاتې کیدون کی خیابت مخلوق دا الله تعالی او څوپ کې تمنګ پیجن وسوم لا پیجن دا غو آثار دنیا کی پاتې دي ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار اعيانهم مفقوده واثارهم حيه موجوده عین نشته کلونو شو سونو کلونو شو زینو چاته دی معلوم ادا غو آثارو دنیا کی ژوند دي شاه اسماعیل رحمت الله علیه ادا غمرګری تقریبا اتشلی کال کی چې هغه وفات شي شهیدان شي دا غو آثار نن په دنیا کې موجود دي دې به باندې کوم ناس په دې میدان کې هو اتر دې غوډل توکل دي ګودر انتظام کو د پروتو لپاره هو اتر دې دلته کې وکړي دا غوغه کتابونه دا غوغه آثار خبره اوس دنیا کې ژوند دي لکه چې اوس کې یو اوس شي نو دا معنا دا آثار یې رزق سبخوري صوبخوري ختمي کی بکلا دا الله مقرر کړی دي تقدیر هم دغه ته وي رواه احمد روایت احمد د مسند کی عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم بشيء في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه رواه ابن ماجه رسول عليه الصلاة والسلام وی چاچ خبر وکړي په تشی کې د تقدیر د مسالې نو تپوس بکول شي دنه د دې پر د قیامت او چاچ لم يتکلم فی خبر ورکړه په دې باره کې لم يسأل عنه د دې تپوس نشي رواه ابن ماجه تقدیر مسله کې خبري دو طریقو باندې یو د منلو د تقدیر اثبات ته تقدیر دا دین دی یو نه منل شک وهم پکې کول لکه چې عام قانون دغه د خلکو څنګه چلیو چې دا را باندې الله او بابا مې دوزخ ته ورځي او دا روزي الله را نکړو دا داو نکړو بیا زموږ ته پوښتنه شي کی نو چې څومره دي کې خبرې کړي الله به تاسو کې چې دا خو ستاسو په جوړ کې نه وي ستاسو جوړ چې هغه کې د ګوتی نه ولي چې ستاسو جوړ نه دي هغه کې اړه مې ګوتی کې ته وایي چې دې به قتل تاسو به دي چې خبره نه کړې به کې تقدیر منل دي زنه دی باره کې تاسو نشي مسلمان حسابي معنا صدا دې کې ګوتی مو علي سی وای سر الله دا د الله راز دی مې ترګندا بعضی عالمان وای دا د الله بند په پوری کړه ور دی فلا تلجو نو من نو زو ته مې لري کا فلا تلجو نور ګوتی به کو دا وای چې شي بکوم ایمان مې دی وعن ابن الدلوي قال اتيت ابي بن كعب ابن الدلوي رحمه الله تعالى
عبداللہ یا ابو عبداللہ یا ابو عبدالرحمن دیلم قوم دی دا علاقی نموم دی دا غنی روایت دی ہوئی زلارم ابی ابن کعب تا فقلت له قد وقع فی نفسی نمادتا ہوئی بے شک راغل دی پا نفس کی میں پریوتی زمان نفس کی تشعر من القدری توسوست الوسط خبر دا تقدیر بارا کی فحدثنی نتماتا خبر بیان کا لعل اللہ یذهبه من قلبی کہ دیشی چا اللہ لیری کی دا وسوسے زما دا زرنا چا سنگا چلے چا اللہ مقرر کری دی او داغی خلاف زن شم کولا بیا بے سبا صدام را کئی اللہ مقرر کری دی خلاف زن شم کولا پاغی بانی دا پاسا چا تیرے گوانو جنتون را کئی نو دا خدا غز طرف دی هر سا زما پا کسی دی دا کو مثال دیسی لکا کتا کڑی خر یا پا جغ کی غوایا کتا شا برشا کتا کی گی برکی دا مالک پا جوڑ بانی روان دی نو بیا پا سزا صدا نو تماتا سا خبر ہوکا یا غز ما دا دلنا لعل اللہ کہ دیش چی اللہ ان یذهبه من قلبی بوزی غز دل زبانا فقالا ندراتا ہوئی لو ان اللہ عز وجل عذب اہل سماواتی کچری اللہ چی ضرور اولوی دے سزاور کی اسمانون والا طولولا فرشتولم ورکی و اہل ارض ازمکو والا طول انسانان لهم نیکان لهم بدان لهم عذبهم وهو غیر ظالم نو دا سزا بولور کی پدسی حال چی اللہ بنی زیادی که انکے سر غیر ظالم لهم نبی زیادی که انکے دو سر کمون کے دو حقون نستحق پا اللہ تشتے دے نو ولو رحمهم او که اللہ پا دیر طول رحمو کی اسمانون ازمکو والا کانت رحمتو خیر لهم نو دا مہربانی ایبا مہربانی دا اللہ غورد دو پارا من اعمالهم دو عملون طول مر نیکی کئی طول مر خکارون کئی خود دین دا اللہ غا رحمت اللہ دیر غورا دے ولو انفقت مثل احود ذهبا حدیث کی راضی تاسو ہوا ہے انشاءاللہ یہ سڑی تبا اللہ ہوئی ز جنت تا خدارتا ہوا ہے جنت تا پس دے زما پہ مہربانی دی کہ پا اعمالو دی یو گناہ بھائی دنیا کی نہیں کرے یو گناہ اٹولی نہیں کئی پس دی اگا ودنا پوئی دو جن اللہ پا قلو عملون رزم پر سیدہ رازا حسابو کو حساب بو سر شروع کی اللہ بو تستر کی حساب کی وہ گنو بو حساب کی جبو بو حساب کی دا عقل پو بو حساب کی آتا چی پی عملون کہ اللہ اس پہ بو حساب کی دا یو اندام عوض بدے پورا نکی قیمت پورا نکی دا یو اندام دا اللہ با پلانور سرباری پادشی دے بزرگ کیو گنی چی غرق تباہ شم دیتا خوزمارو پیکار ندے زخ ما خودی تا پیکر چی ما نیک کارون کردن نیک کارون می دا چا پخونه کردن لسون دا چاو خپی دا چاو قوت دا چاو عقل فهم چارا کرد دا طول دا ہو دے با گنی چی دو زخیم اللہ با توی وست اللہ ستا پرحب دا اللہ مقرر دا سید اللہ با فرشتے دا بوئی دا نو دا لعذبهم وغیر ظالم صدا ورکولا ظالم بنی که طول دا جہنم تو غردی ادا حق دے وکا مہربانی پیو کی دا غورا دو دا عملونونا ولو انفقتا مثل احود ذهبا او کچریو لگایتا مال دی فلار دا اللہ مانی دا احود غاندی سرزر احود لوی غر دی تقریبا 2 میلو بود دی و دا سی دنگ غر نہیں دا سی اسمان دا دا سی غرده غانی ساڑے ہی نہیں سی دن 1 کلو پٹھے غٹا دن 1 کلو غڑا او دا سی پا مخبانی خورا شوی دا پورتا تلا دا احود غاندی سرزر ورکی فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ سبیل اللہ دا اللہ دین سبیل اللہ مسئلہ دا جہاد قرآن و سنت کی دا سبیل اللہ اطلاق 2 خبر باندی کی گی یو عام طور چیز قرینہ موجود نہیں نو دا دین خبر دا دویم چیز قرینہ و نبیاتنا جہاد مرادی قرآن کے جہاد دا پارا زیاد ذکر کی گی فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ باندی کاغی کے سفر را گئے کہ تبلیغ را گئے تو چرا گئے دین دا پارا کول لینو دا طولو لگائی ما قبلہ اللہ من کا ننو قبول بینی کی اللہ دنا حتی تؤمن بالقدر تردی چی یقینو کی پا مقرر دا اللہ بانی چی اللہ سے مقرر کرد ماغا کی و تعلم او تو پا دی خبر بانی پوشد زلنا انما اصابکا لم یکن لیخطئکا آغا چی ضرورت سے بے شک سچی ضرورت سے تاتا نو دا لیخطئکا چی خطا کرے ویتا یعنی نیورا غرد باندی اب مقرر دی رازی با وانما اخطئکا
او هغه چې ته خطا کړې سمانه خطا کی خو نه کنه معنی پرې خوي هغه مصیبت او پریشانی چې پتا 13 نشورا رانه لبانه لم یکن لیصيبک نو وګڼه دا چې نو ودا چې دا دې ته ضرورت سي مثلا څرګند خبره دوه ته لوګړي د کارونه په دوه تنه کې اورو پاتې شي ول بشي دوه تنه کې شته سین ته ورځي لابو دوړو د ورځي یا دوړو د ورځي یو ډوب شي یو بچ نو دا ګڼل چې څه مقرر دي دا خطا کیږي نه دا برادي څه چې نه مقرر هغه نه خطا کیږي چې په بل دی راشي په بل نه راځي لم یکن لیصيبک اور هغه مصیبت چې 13 وستانه پرې ته خطا کړ ته معنی پرې ته لم یکن لیصيبک نه دی هغه نو هغه د سې چې ته ضرورت سي ولو مت علی غیر هذا د اصل مسله د تقدیر دا سمانه ګوتې پکې مو او چې څه مقرر کړی دی حق کیږي بس دا یقین ساته اجمالی په دې راز باندې نور ته نه پوهیږي دې طریقه باندې لوی فلسفران تیر شي دي لکه ابن الجوینی امام رازی ابن العربی په دې مسله باندې تحقیقونه کړی دي عمرونه په لګول دي اخیری څه ته رسیدلی دي اخیری دې ته رسیدلی دي انا على ملت العجائز على دین العجائز زده بوډېګانو زنانو په دین باندې چې هغه وی داسې د سیریا په نور پته نه لګي چې دا ولې سیریا خو یقیني به ساتل زه په هغه باندې دا شندیر علما دي سړي چې هغه اخر کې دین انکار کړي مات البخاری البخاری علی صدری غزالی مړ ابوخاری په سینه پراته چې څه میکړي دي هغه د فائدې نه معلومیږي الله دا راته د فائدې ښکاري نو دا یقینو کا حتی تؤمن بالقدر او که چېرې مړ شو ته علی غیر هذا فعلاوه د دینه په بل عقیده باندې لدخلت النار نو دنه وشي جهنم ته قال دی وی څوک وی ابن الدلمی دی وی ثم اتيت عبد الله بن مسعود بیارالم عبد الله بن مسعود الله عبد الله بن مسعود لو عالم دی هم هغه وخت لا ژوند فقال مثل ذلك تپوس میو کو نو دوم دغه خبر او کړه بیا وی دي ثم اتيت حذيفه بن اليمان بذلال حذيفه بن اليمان رضي الله عنه لا تپوس میته کو تقدیر بارکه فقال مثل ذلك نو دغه ویلا ثم اتيت زيد بن ثابت بیالارم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لکاتب د وحی کاتب د قرآن نو دل لارم تپوس میو کو فحدثنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذالک نو هغه ماته خبر او ولد رسول الله صلی الله علیه وسلم دق شانته دی مخ کو درې وړو صحابه مسلم عقیده بیان کړل حواله د پیغمبر اسلام نه دور کړی ولین دور کړی ذکر دو داغه نه ذکر لګم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ واقعه حواله د نبی علیہ السلام ورکړ چې دق شانته غوړي دي او دا خونه کړل مثل ذلك رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه امام احمد ابو داود ابن ماجه درې وړو روایت کړل وعن نافع ان رجلا اتى ابن عمر وعن نافع رحمه الله ان رجلا اتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال ان فلانا يقرأ عليك السلام يقرأ عليك السلام فقال انه بلغني انه قد احدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي أو قال في هذه الأمة خسف ومسخ أو قال قذف في أهل القدر رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه فقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب نافع رحمه الله چې سره عبد الله ابن عمر لراغه رضی الله عنهما دا معمر صحابي ډېر رستو پوری پاتې شوی دی ژوندې چې مشران بلو ټول دیو جنا دتا شیخ الصحابه ویل کیږي شیخ الصحابه خپل زبانه کې د عمر مشر بیا بل څوک نه پاتې شي د شیخ الصحابه زهبی کی تذکرۃ الحفاظ دی او په دې نوم باندې بیا دې پیژندل شو ډېر لوی عالم او ډېر لوی متقی اډیر د لوی سړي زوی هم کامل انسان فتنو کې خلن نه خوذول قدرې بلکې لا دا به چې دې زمونږ ته پوس نشته زمونږ په دغه کې څه کار نشته وی ته jihad نه کې خره jihad کې jihad چې ما کړل چې jihad ما کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دور کې مونږ کړل دي اوس jihad نه دی اوس په خدای باندې اړم دي خدان په حق غني دي ځان په حق غني ځان په حق غني اړم دي زه به کې نه ما دغه شانته حضرت سعد رضی اللہ عنہ
زوی ته وی لوري د مدینه لري بار وسید الله یو څو بيزي به ساتلې گزاره کوله زوی ته وی جنگ شروع د معاویه رضی الله عنه سره او خلافت مسله دا داته بدی کې ګوتی نه وای هغه الله ما بچ کې د شر نه ما بچ کې الله او بیا ته دا و چې jihad نو موږ کړی دی بچیا jihad نشته اوس معنی دا معنی چې دا اوس په کفر اړه دي یعنی چې کوم به شک او شوبې jihad نه غوږ کړی دا شک شوبې خبره یو ز په حق جنگي کې بولې ز په حق جنگي کې نو زما دغه سره ذکر نشته